يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سورة النور 21 نمبر آیات. په دې 21 نمبر آیات کې مسلمانانو ته د عام ګناهونو د ځان ساتلو لپاره ترغیب دی چې څنګه په مسلمانانو کې تهمت لګول، د فحاشۍ خبرې خورول او دغه شان کې فحش پروګرامونه او بحثونه کول منع دي. دغه شان کې په تمام ګناهونو کې د شیطان منئ. ستاسو د خرابېدلو بنیادي ذریعه شیطان دی، د هغه وسوسې دي. الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو تاسو ایمان راوړل لا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. د شیطان د قدمونو تابعداري اثر کې خپل لفظي مقصودی معنی دې جوړيږي چې یو کس پک دی قدم جتای اپاک قدم باندې ته قدم دی، دا د اتباع د خطوات شیطان راځي. لیکن دې ځکه کې د مراد نه تابعداري د کوم خبره د شیطان وړه کې درجه بس تعاملي کړي، نو ایمان ایمان پاتې کېږي چې د شیطان نه اوري. شیطان د ایمان دشمن دی. نو الله تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو د تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان، یعنی د وسوسو د شیطان تابعداري مه کوئ. ومن يتبع خطوات الشیطان، هغه څوک چې تابعداري وکړي د قدمونو د شیطان، یعنی شیطاني وسوسو باندې عمل شروع کړي، نو بیا څه کېږي؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر، یقینا دغه شیطان بیا حکم کوي د انسان ته د بېحیایۍ والمنکر او د بدو کارونو. فحشا بېحیایۍ ته ویل کېږي، منکر هغه کار ته ویل کېږي چې شریعت کې منع، نو هغه بیا یو کار شي. فحشا کې دنه د دروغ الزامات لګول، د زناکارۍ متعلق فحش قصې کول، د فحاشۍ اسباب جوړول، خورول، شایع کول، تقسیمول او دغه شان د دې سہولیات فراهم کول، دا ټول په فحشا کې داخل دي. نو په دې وجه باندې هغه خلک چې کم د سندرو د ګانو بجانو عیاشۍ تصویران خرڅوي، رسالې خرڅوي، سندرې ریکارډینګونه خرڅوي یا سینماګانې، دا ټول څیزونه د فحشا مصداق جوړېږي. او شیطان کار هم دغه دا څیزونه عام کړي. یو کس خپل واقعه بیانول چې زه پېښور کې را روان وم، یو ګډ تصویر لګېدلی او د صابون اشتهار تقریبا، او صابون اشتهار د یو زنانه تصویر ډېر غټ تصویر و. او زه ورله ما دغه کسانو ته وویل چې تاسو که صابون اشتهار لګوئ او دې ته د تصویر هم ورسره لګوئ فرض کا، نو نارینه تصویر ولګوئ، څه دنیا ورانې کې د ښځې تصویر هم لګول ډېر خوښه تصویر یې لګولی و. ویل هغوی راته وویل چې ګوره دا تصویر یوازې داسې نه ده چې که د صابون دغه دی، دا صابون نمایش دی او د هغې اشتهار دی، بلکې په دې تصویر باندې موږ ته د بهر نه دومره پیسې میلاویږي. تاسو دا تصویران ولګوئ، دومره پیسې به درله موږ درکړو. که صابون خرڅ شي، که خرڅ نه شي، که نمایش وشي، که ونه شي، نو د دې نه اندازه لګي چې د کافرانو په اسلامي ملکونو کې دننه هم په دې لار باندې ډېر غټ کار روان کړی چې په بورډ باندې تصویر لګي او باقي باندې تعالی پیسې درکوي. په دې رازونو دا خلک خبر دی چې د دار اسلام څومره خونه ورانوي او د خلکو په اخلاقو څومره بد اثر کوي او ایمان کوم ځګین ته رسوي. دغه شعوري کافران دي چې کوم د کفر په حقیقت باندې پوهېږي او د اسلام پاخه دشمنان دي. الله تعالی د شیطان د قدمونو تابعداري مه کوئ. شیطان تاسو ته حکم کوي د بېحیایۍ خبرو او د بېحیایۍ کارونو، دغه ټول پکې داخل شو. والمنکر یو هغه چې منع په شریعت کې، منکر اصل کې خپله معنی ده ناشنا شي، او مراد ته نه چې کله قرآن کې ذکر شي، حدیثو کې ذکر شي، نو منکر نه هغه کار مراد دی چې په شریعت کې ناشنا، شریعت کې څوک پیژني نه. نو چې کله په شریعت کې ناشنا وي نو معلومېږي دا چې دا منع په شریعت کې څوک نه کوي، د کولو نه وي ځکه ناشنا وي. نو منکر نه هر هغه کار مراد دی چې کوم مخالف د شریعت. نو دا مضمون عام دی، فحشا دا خاص مضمون دی. فحاشي دا منع ده، خدا صراحتاً ذکر شو، او منکر به عام مضمون ذکر شو چې د فحاشۍ نه علاوه نور ګناهونه د هغې نه هم شیطان حکم کوي د هغې نه به هم ځان ساتئ.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. کنه فضل د الله تعالی پتا سبحان د الله تعالی فضل او رحمت پتا سنوي د الله تعالی مرسته سره نه وي. ورحمته رحمت د الله تعالی ما زکا منکم من احد پاک پنوي پاتې شوی تاسو نه هیڅ یو کس ابدا د همیشه د پاره دا ټول په حاشیه کې بلګیا شي په نور ګناہوں کې بخته وي، لیکن الله تعالی خصوصي فضل او احسان دي تاسو ډیر ګناہوں نه محفوظ یي او بچ یي اخته پکې نه یي. دا الله تعالی فضل دې نه دا معلومي کې دا چې په ګناہوں کې د ځان بچ کول د پاره په حاشیه یا بل ګناه هر یو لعنت چې د غیر ځان بچ کول د پاره د ټول مسلمانان محتاج د الله تعالی مرسته ده او د الله تعالی د مرسته نه بغیر نشي. نو چې کله نشي نو دوی به خپل کوشش سره سم دعاګانې به هم غواړي چې الله پاکه په دې شي کې مې مرسته وکړي چې پکې اخته نشم، په دې بل وبال کې اخته نشم، دعاګانې به غواړي. که دعاګانو نو د الله تعالی د مرسته نه بغیر خپل جرأت او خپل استقامت باندې څوک اکتفا وکړي نو خطا کیږي به او د سی بیا سره پاک د ګناهونو نه پاک نه پاتې کیږي. دا مضمون عام مفسرین نقل کړی دی. د ځینې علماو رائے دا ده چې ما زکا منکم من احد معنی دا ده چې که به تاسو د الله تعالی فضل او رحمت نه وي، قرآن نه وي راغلی، احادیث نه وي راغلی، دا صورت نه وي نازل شوی، نو به تاسو که به یو کس همداسې نه وی چې په هغې باندې تهمت او الزام ونه لګي، بار چا به لګېدلی وی. خو قرآن نازل شو دغه تهمتونو مخه ونیوله. سورة النور نازل شو هغې د دې دپاره د معاشري دپاره اصول وښودل، نو اوس په هر سړی باندې تهمت نه لګي، خلک بچ شو. دا دویمه معنی چې کوم تفسیر احسن کلام نقل کړی ده او دواړه په خپل ځای باندې سمون خوري. ولكن الله يزكي من يشاء، لیکن الله تعالی پاکي چا لره چې وغواړي. والله سميع عليم، الله تعالی اوریدونکی او پوهه دی. دې ځکه کې د الله تعالی دوه کمالي صفاتونه ذکر شو، سميع عليم اوریدونکی او پوهه دی. نو در دې مخکینی احکام د پاره بیا خبرداري شو چې کوم احکام الله تعالی تاسو ته وښودل نو تاسو خبري الله اوري، تاسو د حالاتونو الله خبر دی. که به دې احکامو می ترازونه وکړه به دې کې خپل رایګانې وچلولې او یا مې وویل دا حکم د دې سره نه پټ کېږي در هغه سره نه پټ کېږي صحیح نه دی، نو تاسو په ټول احوالو الله ګوري خبر دی. احتیاط به کوئ، الله تعالی احکام قدر او اهمیت د زړه نه ونه باسئ، په خوله باندې داسې خبرې ونه کوئ ځکه الله ام اوري ام د زړه نه خبر دی. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. دا بل مضمون شروع کی د معاشري اخلاق او د معاشري آداب متعلق او خاص کر صحابه کرامو لوی شان د ذکر کیږي. د آیات شان نزول دا د جکلا عبد الله ابن ابي ابن سلول کوم الزام ولګو، د الزام په خورولو کې وسره یو درې ساده مسلمانان په خطا کې هم راسته وکړه، خطا شو چې دا غي نمونه حسان مستح دا نارینه او حمنا په دې کې زنانه ول چې هغه هم د خبره کې مخکې بوتله. باقي صحابه کرام دا خبر راته بکله کې راته مخکې دا باس تر شوی د جابي ویل چې عائشه رضی الله عنها د هغه پاک دامنی د هغه بهترین اخلاق دینداری علمیت دا مونږ ته معلوم دي، دا خبرې وسره سمون نه خريده دروغ دي او په دې خبره باندې موږ سره علم نشته، خبرې به نه کوو، باس به نه کوو. نو د څلورو دریو کسانو په دې کې چونکې عیسی غستري وه کله چې د براءت آیاتونه نازل شو. براءت مطلب دا چې د عایشې رضی الله عنها پاک دامنی ذکر شو چې دا پاک دامنه ښځه ده او د هغې په پاک دامنۍ کې د قرآن لس آیاتونه نازل شو چې دې د عایشې رضی الله عنها هغه عظمت او بزرګي نور هم واضح کړله او نور هم هغه عظمت سیوا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه الزام لګونکي کسان راوغوښتل، هغوی له یې حد ورکړ، کوړې ورکړ او حد قذف کې دا کسان ووهلی شو، درې واړه ووهلی شو. چې کله ووهلی شو د دې وهلو نه بعد اگر چې دوی توبه ویستله الله تعالی توبه قبوله کړله او دا صحابه کرام داسې کسان د دین ډېر خدمت کړی دی. په دې کې د حسان رضی الله عنه دا شاعر عربو کې چې کوم شاعرانو او بشیرونو کې د نبی علیه السلام سپکاوی کا او هغه ځکه کې به حسان بن ثابت حاضر او دغه ظالمانو له شاعر جبه کې زبردست جوابونه ورکول. شاعرانو جواب د حسان بن ثابت خپل جبه کاوه چې دا ډېر مشهور شاعر هم او ډېر نیک انسان په ډېرو ځایونو کې د نبی علیه السلام کلکه دفاع کړې او کوله به خو دې ځکه کې خطا شو
کله چې د حد ملاو شو سزا ته ملاو شوله چې کله بچا د حسان متعلق خبره کوله یا د مستح رضی الله عنه متعلق خبره کوله عائشہ رضی الله عنها ورته ویل دا خبرې مکوئ داغه دینداري بزرګي ماته معلومه ده ډېرې قربانۍ ماته معلومې دي په دې مسله کې خطا شو بس خطا شو سزا ته ملاو شوې د توبې وستل نور مسله خبرو کار نشته په دې باندې به ګور الزامات نه لګوي بس کسي ویل زما متعلق ویل دي او توبې وستل او سزا ته ملاو شوې نور به د متعلق خبر نه کېده خبر کېده کو سکیده او دا صحابه کرام چې کله نبی رسول عائشہ رضی الله عنها مخ ته راغله ډېر په احترام به ولاړ ډېر په قدر باندې به ولاړ ډېر عزت پیدا کاو په خپل کار باندې په خیمانو په دې کې دا مستح چې کم دی نو دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزدیک رشتہ دار خپل دی او د مالی لحاظ باندې دا انتهایی غریب د دې الزام نه مخکې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور خرچ چلاوله ونه خرچه برده کوله خدای الزام چې ولګا و دې کې را دیر شو زیاتې شولې او بیا په دې منځ کې د عائشہ رضی الله عنها د غم او درد چې مخکې د هغې ځنې بحثونه تیر شوي دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا نه یریدل او بڑا کې مې دا خبرې ولاړې مستح ته د غوسه نه کمېدله چې ټیک د سزا خو ته میلاو شو لکه زما لور ته چې کم درد ته رسولې دا خو زه یېرولې نشم په دې منځ کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړ چې نور کار د سن لرم اگر شریعت حکم د جسد په سره تر بارا کوي هغه به وشي لیکن د دې نه بعد بتا باندې زه یو روپۍ هم نور نه خرج کوم بس د خرچې قابل سړی نه ډېر غلط کار دی کړی پتا ما خرچه کې ورته خپلوانو کې ما شمارلې تمام غریبانو کې شمارلې او تاسو ما په لور باندې الزام ولګاو د مؤمنانو په مور دې الزام ولګاو د منافقینو سره د لاس ته کو په دې مسله کې بس په خرچه د باندې نه کو د خرچې نه کولو صورت کې خو چې هغه ته ډېر مشکلات پیدا شو ځکه د خرچې بل څه ذرایع وسرونه الله تعالی دغه مستح رضی الله تعالی عنہ متعلق د آیت نازل کړ چې بده کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سبق ته تعلیم دی چې بدغه کسانو باندې کوم ست خپلوان دي چې پکې مستح داخل دي نور غریبانان دي مهاجر دي هجرت یې کړل د الله تعالی په لار کې په دې کسانو باندې به خرچه کوي او د خرچې کولو پیدا به ته دا ملاوي کتاب الله تعالی بخي الله تعالی به رحم کې بخي بخي نو الله تعالی فرمایي ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله قسم نه کې خواندان د فضل نه مراد چې کوم دی نو درجه ده او علم دی هغه کسان چې الله تعالی علم ورکړی دی فضیلت یې ورکړی دی درجات یې ورکړي دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې دا ټولې خبرې موجودې وي درجات یې لرل علم یې لارو منکم ستاسو نه والسعة خاوندان د پراخۍ چې مال لري همدغه ابوبکر صدیق د ډېره مالداري لرله ډېر مالدار سړی و ان یؤتوا چې دوی ورکي اولي القربى خاوندان د خپل ولای ته والمساکین او غریبانان ته والمهاجرین مهاجرین ته فی سبیل الله چې هغه هجرت کړل په لار د الله تعالی کې نو دا هغه د ورکول نه دي قسم نه خوري چې موږ به ورکو دینه بعد وليعفو خامخ دوی د معافي وګ د خلک د معاف کې بس چې هغه ته به استل سزا ته ملاب شوی د بس معاف تشي وليسبحوا او دوی د مخ واړی د هغوی د ملامت اول نور دې نه ملامت چې ولې دې کله بس خبره ختمه دي الا تحبون آیات اسو نخو خوي ان يغفر الله لكم چې الله تعالی بخنه وکي تاسو ته د دې مخاطبین هم عام ذکر شو لیکن اولنې مصداق ابوبکر صدیق رضی الله عنه د چا غدا کار کړو قسم یې کړو بده ځکه کې شرعي مسله دا ده چې په یو غریب باندې خرج کول چې هم ته په دې غریب باندې خرج کې او بل ځای کې باندې خرج کې او کله دې ور نه کړه ګناګاری کې داسې مسله په شریعت کې نشته نو په دې وجه باندې د مستق خرچه په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې فرض نه و خود کوله خپل دینداری او خپل اخلاص یو چې کوله او شرعي حکم دسي دی چې ذکر صدقه کې نو ډیره بهتره ده چې غریب ته ورکي او دا غریب سبق خپلوانو کې بیا د مکان په اعتبار سره ته نږدې همدا خبري ابوبکر صدیق د خبرو خیال سات د خپل باندې صحابي دي جهادونه یې کړی دي هجرت یې کړی دي خپل ورانو کې هم دي غریب هم دي د مسالې به راجمع کېدي نو بده وجه باندې دوی وجه ته په مناسبه دا ټیک دي نو چونکه په تعین سره چې دې کس باندې به ته خرچه کې بل چا باندې نه کې د خو بشرت کې شته دی نه خدای عامه کولیه مطابق د خرچه کوله نو په دې وجه باندې چې کله الله تعالی مضمون ذکر کړی د نسینه وي ابوبکر صدیق ته جته د مستحله خرچه ورکوا او کوار دې نه کړل نو د سې به د سې ونه ویل بلکې بل انداز باندې مضمون ذکر شو
چې کوم خاوندان د فضیلت دي، خاوندان د علم دي او د مالدارۍ دي، نو هغه د خپلوان غریبانان مهاجرین تر خرچې کولو نه قسم نه کوي. عام مضمون یې ذکر او دا کسان د معافي وکړي د خلکو ته یصبحوا ولیصبحوا مخ دې واړی د هغې د ملامتولو نه، نور دې نه ملامتوي. د دې نه د حسان رضی الله عنه او د مصطح رضی الله تعالی عنه دغه شان د حمنا رضی الله تعالی عنها هغه فضیلت هم معلوم شو چې دا کسان الله معاف کړي دي. نور اخور دې ملامتول دوی سره زدونه کول ټیک کار نه دی، بس عام مسلمانان دي. بس بیا پسې الله تعالی وایي الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا تاسو نه خوښوئ چې الله تعالی بخښنه وکړي تاسو ته؟ معلومیږي دا چې دا کسان باندې خرچه کول د بخښنې ذریعه ګرځي، په دې باندې الله تعالی انسان بخي. کله چې دا جمله ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېدله سمدستي راپاڅېد او ویې ویلې چې زه بیخي دا خوښوم چې الله تعالی ماته بخښنه وکړي او زه به دغه کسانو باندې اوس مستقل خرچه کوم او چېرته بیا هم بنده نه کړم، د مرګ د وخته پورې خرچه نه بندوم، دوی به زه خرچه ورکوم. همدغه شان د داخلي عمره پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا کسانو ته خرچه ورکوله. والله غفور رحیم، الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. نو د غفور رحیم کې دې جملې ته اشاره شوله چې الله تعالی هم بخل کوي هم رحم کوي. چا هم چې ګناه کېږي د توبې دروازې کلاوي توبه دې وباسي، الله تعالی بیا هم وبخي هم پرې رحم وکړي. هم دغه مخکینی مضمون ته اشاره ده چې د مخکینی کسان الله بخلي د رحم یې بکلی دی، نو هغوی سره نور ضد کول او د هغوی سره نور پښتو کول ټیک کار نه